محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. کتاب الایمان حدیث مبارک مال لوسته او انتها تک تفصیلات ما تاسو ته ذکر کړلی په دې باندې. تر دې حده پوری تفصیلات می په ذکر کړلی چې د کفر اقسام، د کفر فتوا ورکول، یعنی یو مفتی می ستانه په کتاب الایمان کې جوړ کړل او که ذوق او شوق د چای نو هغه دې طرف ته متوجه کی، او چې کله ذوق او شوق د علم سنی هغه بیا صرف د موبایل شوق کوي، او یا د هغه شوق صرف او صرف د پیزار او د جامې سره د هغه شوق صرف او صرف د خوراک سي. که دغه شوقونه نو بیا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام حدیث نه زنانه لولی نه سړو له پکار دي چې هغوی دا ولولي. د ایمان په باره کې چونکې زمونږ دویم درس هم روان دی او د دوري کتابونه هم داخل دي، زه به دلته یو خبره ذکر کوم چې الرد علی منظور منګل صاحب د شیخ منظور منګل صاحب دامت برکاتهم العالیه په هغه باندې زما رد. حضرت فرمایي بخاري 8 کسانو تقسیم کړی، زمونږ په ذمه باندې په دې وخت کې یوازې رالوېدل دی. ابي داود شریف، سننی ترمذی، سننی نسائی، دا ټول زمونږ په ذمه باندې رالوېدل دي. بس مقابله ده، الله جل جلاله دې اخلاص قبول کی. بس بکوم دویم جلدم روان دی او چونکې د علماء او طلباو د هغوی په درخواست به التماس باندې هغه هم په ریکارډینګ کې دی او هغه به هم سوشل میډیا ته به هم خیږي، نو زمونږ نه غلطي هم کېږي. زه خو عبارت هم نشم ویلی چې مولا رانه څه شی جوړ کو، دا د هغه نظرثاني حسني ځوان دی. نو حتی الواسه کوشش کوم چې دا ټول حالات درته ذکر کوم او په دې باندې داسې تفصیلات ذکر کوم چې د بخاري شریف، مسلم شریف حالم ورسه ناسه په دې باب کې راولم، ځکه وروسته خو بیا نه کېږي. یقینا دا 3 تاریخ اومه میاشت 2015 کال، نو دا وخت هم دومره نشته چې بیا ورته څوک توجه ډېره ورکړي که نه. وروسته تفصیلات هم بیا په کتاب کې ډېر زیات دي. اولنۍ خبره نن په کتاب باندې ذکر کوم، کتاب الایمان. کتاب الایمان د کتاب لفظي کتاب یاد ساتئ. د کتاب اطلاق دا په جنس باندې کیږي، چرته چې د مختلف الانواع مسائلی الته کتاب استعمالی محدثین، علما، فقها. دویم لفظ بابی، بابون دی که رست را روانی، نو باب د سواجی نه راوړي محدثین او فقها. تاسو یاد کړئ چې د یو نوع مسائلی نو الته باب به راوړي او ابواب هم راوړي. نو باب خو د یو نوع مسائلو ته شامل شو، ابواب چې کله راوړي نو د ابواب د لفظ کتاب فیده ورکوي. کتاب د څه فیده ورکوله؟ د کتاب اطلاق په جنس باندې چرته چې مختلف الانواع مسائل الته کتابو چې ابواب راوړي نو د هغې لاندې به مختلف الانواع مسائل دې ذکر کوي، یعنی په مختلف مسائلو باندې بعد د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث ذکر کوي. څنګه چې کتاب لاندې مختلف الانواع مسائل، دغه شان د ابواب لاندې به مختلف الانواع مسائل. څلورم لفظ فصل. دا فصل ولی راوړي؟ دې کې راځي الفصل الاول، الفصل الثاني، الفصل الثالث، کله وروسته فصلون. لکه زما ذهن کې اوس دی چې په مشکات شریف کې په کتاب الصیام کې د روژې په باب کې هلته فصلون جدا راوړي، نور هم ډېر راوړي. زما ذهن کې اوس دلته دا دی فصل لفظ دا ولې دی راوړي؟ جواب بس تاسو دی چې د صنف واحد مسائل کله نو هلته لفظ فصل دی راوړي. ٹھیک، دلته یو مشهور اعتراض ذکر کوم.
یو امام مسلم رحمت الله علیه دی او نور محدثین لکه د مشکات والا شستاسو دیو د ایمان بحث کوي او امام بخاری رحمت الله علیه هغه د ایمان بحث په ابتدا کې نه کوي هغه بحث د وحی راوړي کتاب بدء الوحی تاسو به جواب یاد کړئ په شریعت کې 3 سیزونه ښه یو ایمانیات او اعتقادیات 2 سیزونه ایمانیات او اعتقادیات دویم فرعیات امام بخاری رحمت الله علیه هغه وایي چې وحی اصل ده وحی چې ده هغه اصل ده ایمان چې ده دا اصل الدین شو او وحی چې ده دا اصل الاصل ده او ایمان اصل الدین ده ایمان باغه معتبری چې د وحی پرانا کی دویم دام ده ایمان اصل دی چې کله وحی اصل ده او ایمان اصل الدین دی او ایمان باغه معتبری چې د وحی پرانا کی یو سړی ایمان راول دی چې د رسول الله باندې کوم وحی راغل دی هغه مطابق نه دی هغه ایمان به ته پیدا ورکی لا دته هیڅ دا پیدا نشي ورکولی او دا یاد ساتئ چې ایمان دا د امن نه مشتق دی او امن دا د خوف یری د یری ضد دی چرته چې خوف یری الته امن نه او چرته چې امنی الته یره نه چرته چې امنی الته یره نه امن یامن ایمانا د باب فعال چې کله ایمان واغستې شي نو معنا به څه شي چاته امن ورکول چاته چې د امن ورکو التبیر نه مومن چاته وي امن ورکون کی ته وي مومن امن ورکون کی ته وي تاسو چې د امن د معنی ته ولسی اړه راړي دې به آسان خبره وکم ګورئ د لفظ ایمان په سله کې کله با راځي کله چې با په سله کې راشي نو معنی په تصدیق قلبی سره کولی شي معنی په تصدیق قلبی سره کولی شي بیا د دې 2 قسمونه دي د با دخول به یا په ذاتی یا به په صفاتی د با دخول به یا په ذاتی یا به د با دخول لا باب داخله شوی په صفاتی لیکن په ذاتی او په صفاتی معنی به په تصدیق قلبی سره کولی شي قرآن کې کل آمن بالله دلته د ایمان په سله کې بار راغله او په سله کې چې ذات راشي لکه یؤمنون بما انزل الیک دلته په سله کې صفات راغله د ایمان دوانو کې به معنا په تصدیق قلبی باندې کولای شي او کله چې د ایمان په سله کې لام راشي نو هغه وخت با د ایمان معنا په فرمانبردارۍ سره کولای شي الله دې ته هدایت وکړي الله دې هدایت وکړي دا اوس کوم حال زنانه جمعاتونو ته راولېږي درسونه ها ما مسله درته ذکر کوله دا پالتو دي هر څه پالتو دي کله چې د ایمان په سله کې لام راشي هغه وخت به د ایمان معنا په څه کولی شي په فرمانبردارۍ باندې به کولی شي لکه قرآن کې الله فآمن له لوط نو فآمن نه بعد له کې لام په سله کې راغلی لوط علیه السلام د ابراهیم علیه السلام فرمانبرداري وکړه دا یې څه شوه لغوي معنا شو د ایمان زه بل زګین ته لاړم ما تفصیل ډیر زیات وکړو خیر دا ښه ده بیا هم چې وشي ذوق والاته چې څومره زیاته کېږي هغوی له مزه ورکوي ذوقیانه خلکو ته چې د دین خبره څومره زیاته کېږي هغوی له مزه ورکوي خو چې صحیح کېږي ښه شرعي معنی څه ده ما تکړی و تصدیق بما علم به مجيء الرسول اجماعا فيما علم اجمالا وتفصيلا فيما علم تفصيلا
یا به داسې وي تصدیق ما علم به مجيء الرسول بداهة یا بضرورة بداهة یا بضرورة اجمالا فيما علم اجمالا وتفصيلا فيما علم تفصيلا. صحیح شو. منل هغه څه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم اجمالی راول دي اجمالی منل، تفصیلی راول دي تفصیلی منل. ایو متلفظ بداحت یو ضرورت ذکر ضرورت درته هم ښه التي يعرفها الخاصة والعامة هغه شی ست ضرورت وای چې خاص او عام دوانه پیژني. بیا یې ذکر کوم. علامه انور شاه کشمیری رحمت الله علیه وای يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. يؤمنون بما انزل اليك وحي جلي او خفي. هغه څه چې پیغمبر پر راغل دي يؤمنون بما انزل اليك ایمان هغه څه چې ستا طرف ته محمد نازل شوی. وحي جلي وحي خفي. وحي جلي المراد منه القرآن د دین سم مراد دی قرآن مجید مراد دی او خفي د دین مراد الحديث حدیث تی مراد. یو مثال درکو قبر کی انسان تا عذاب کیگی دا متواتر عقیده دا اجمالا فيما علم اجمالا وتفصيلا فيما علم تفصيلا یا بداحتا یا بضرورتا لفظ مت ذکر. قبر کی انسان تا عذاب کیگی دا متواتر عقیده دا لیکن جسم تبی روح تبی یا روح مع الجسم دوانو تبی دا خبر مجمل دا. نو کم چې تفصیلی راغل تفصیلی منل کم چې اجمالی راغل هغه اجمالی منل. وس ګرانو ځوانانو دلته وس یو خبر زده کوي ساری خويندو میندو جمعتونو ته وته اعلانونه کیږي راشي فهم قرآن دی داده مولیانو په حال باندې کله کله جړام پکاري کنه کله ناکله د مولیانو په حال جړه پکاري. تاسو ته आवाज درځي ما په غوږ کې میک نشته بلوتوث مان نه دی خپل ترتیب برابر وای زمونږه د طرف نه سیګنل درته مکمل دی. زرا اعظم خپل خبرې ته ما تاسو ته مثال درکړ په قبر کې انسان ته عذاب کیږي دا متواتر عقیده ده لیکن صرف جسم ته کیږي یا صرف روح ته کیږي یا روح مع الجسم دوانو ته کیږي دا خبره مجمل ده. دا خبره مجمل ده اجمالی را نقل شوی ده. و بهر حال عقیده زمونږ دا ده چې روح مع الجسم ته کیږي که اشاعتیانو ته هغوی ته مونږ کافر نه وایو په دې باندې ځکه تفصیل په قطعي طور باندې داسې نه دی راغلی څنګه چې د عذاب قبر اثبات شوی. نو د جسم او په دې روح کې چې کوم اختلاف دی په دې کې هغه تفصیل مکمل نه دی راغلی. البته کم دلایل چې راغل دي نو هغه شامل روح مع الجسم ته دي. په دې کې څو رای د امت د علماو دي اوس مونږ کوم رای معتبر کو نو مونږ به دلایلو ته وګورو چې په دلایلو کې په کم تروبان راغلی ګورئ نه را کم اعتراضات چې راځي د هغې په باره کې ما په سورة العصر کې ابتدا کې ذکر کړي زمون کار د اعتراضات ختمول نه چې اعتراضات راایستل. اعتراضات ختمول پکار دي نه چې راایستل پکار دي. عذاب قبر روح مع الجسم د بخاری شریف یو روایت را یاد شي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي د یاد کې ډیر ښکلی دلیل دی. وای مخ کې یو سړی هغه ته مرګ راغی نو هغه خپل زامن راوغوښته ورته بچو کله چې زه مړ شم ما ښخوئ ما وسوځوئ او چې کله زما جسم تاسو وسوځوئ نو هغه ییره کیدی او چې کله تیز سیلی راشي بیا زما دغه ییره
په دغې کې وړاو کوي چې د جسم نه مې کومه ایره وتلي. ما داسې لیدلي بعضې کتابونو کې چې زما د جسم دا ایره سمندر ته واچوئ، نو یې بچو ورسه داسې وکړه. الله جل جلاله هغه سړی د هغه د جسم اریزه ریزه ایرې را یوځای کړه او ورته ویل بنده وایه تا څه خیالو؟ ان تعجب فعجب قولهم اذا كنا ترابا ائنا لفي خلق جديد. سورة الكهف کې الله وایي د کافر اعتراض دا چې مونږ کله خاوري شنو مونږ بیا پیدا شي دا جسم بم را یوځای شي. الله ته وایي تپوس وکړو چې ولې د خپل جسم پې سوځاو، ولې دې ایره سمندر ته اچېله؟ او ورته ویل چې یا الله ستا نه یېرېدم، ګناهونه مې دومره و چې ستا څه د مخ کېدو لایق نه وم، دې وجې نه ما د خپل جسم د یېرې کولو حکم وکړو، د هغې د الوځولو حکم مې وکړو. الله وایي وباخو حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه عجیبه خبره ذکر کړل. وی بنده دومره مکلف دی څومره چې د بنده ذهن او عقل دی، د دې نه زیات الله یو بنده مکلف کوي نو، چونکې د ذهن دومره و چې که چېرته زما سیلۍ زما د جسم دا یېره پاسئ نو الله به بیرته را یوځای نه کي او د الله نه یره م وپزله کي. ظاهر د خدا نه ویلی چې الله مانه شي، خو د هغه عقل دومره نه تو. او لا یکلف الله نفسا الا وسعها، الله یو انسانم نه مکلف کوي نه رانیسي مگر د هغه د طاقت او د وس مطابق. نو د جسم او روح دواړو ته عذاب. اصل موږ منو چې روح په علین کې دی یا روح په سجین کې دی، لیکن د دې جسم سره تعلق. لکه یو مثال درته بل درکم د جسم سره تعلق. ستا خواته یو ملګری پروت دی او ته یخ ناستی کتاب ګورې د شپې او هغه ویده دی، هغه ټوپ وکړو تا ورته ویل وا جانی جانا کیا هو گیا. چا چې په تاسو کې رشتې کړي هغې ته زه خو په خپله باندې هغه وایي یاره ماله په خوب کې حضرت جی چوکه راکړه، لته راکړه، سوکې راکړه، ډزې را باندې کړه. ورته مړه ته خو دروغ وایي، خدای دې تباه او برباد کړه. هغه وایي دروغ نه وایم، ما خوب کې لیده. وسته ورته تپوس وکړې ته کوم ځګین کې ووالې؟ نو هغه درته وایي چې زه په تیمرګره کې ووالم، پولیس په کوړه ووالم، دوزخ کومبه په تیمرګره کې د چینا مارکیټ مخې ته تاوېدم، پولیسو چاپه واچېله او زه په کوړه باندې ووالم. ته ورته کله والی؟ ما خو نه لیدلی. نو اگر چې ما او تا دا مړی نه یینو د جسم موږ ته نه ښکاري او دته عذاب کیږي، ما او تا به نه یینو. لکه څنګه چې دا سړی زما او ستا خواته پروت دی او دله په خوب کې کوړه ورکړی شوه، ما او تا ونه لیده، لیکن د هغه جسم ته محسوسه شوه، ټوپې وکړو. هی 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 ذوق په چا کې نشته چې دا دلایل زده کړي. دا څومره په مشکله باندې راوځي. ماته یو کس وایي که په قبر کې عذاب کیږي دا منګینو ولې نو؟ ما ورته دا خو ګرانه خبره نه ده پیاري. وی څنګه؟ ما ورته ویل قبر ته الله برزخ ویل دی، ومن ورائهم برزخ الى یوم یبعثون. د قیامت نه مخکې یو برزخ دی، عالم برزخ زندگی ده. هغه برزخی زندگی په باره کې برزخ تعریف ما ته پیژني؟ وی نه پیژنم. ما ورته ویل برزخ پردې ته وایي. وی ښه. ما ورته ویل ستاسو د مور روانه ده، هغې پولقه اچېله، ته څه وایې دا مور په پرده کې ده؟ او وایي ها مور په پرده کې ده. ما تا نه څوک تپوس وکړي چې دا څوک دی؟ ته ورته وایې چې مور مې ده. او چې مور دې نه ده، ته ورته وایې چې پرده کې ده، ته یې ځکه نه پیژنې. ټیک شه تا ډاکټر صاحب له بوتله، اوس ډاکټر صاحب تا ته وایي زه خو نه منم چې دا ستا مور ده. ته ورته ولې؟ او وایي چې دا خو پرده کې ده. او ته دې مور ته وایې چې ته ډاکټر صاحب یینې که نه یینې؟ او وایي زه یینم، لیکن ډاکټر صاحب ستا مور نه یینې ځکه مور پرده کې ده. نو کوم څیز چې په پرده کې نو هغه نه ښکاري نورو ته، لیکن د پردې والا ته دا نور خلک ښکاري. دغه شان ته دا برزخ د قبر عذاب یا مړي ته هر څه ښکاري، لیکن موږ ته نه ښکاري.
ځکه موږ مثال د ډاکټر لرو او دغه مړی چې په قبر کې پروت دی دا مثال د دې ابۍ لري چې په پرده کې تلله. خو دا دلایل به څوک یادوي؟ دا به څوک یادوي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کافر رال، یا رسول الله څه ورته وایي؟ د الله رسوله په دې خبره باندې موږ پوه که؟ وی په څه باندې؟ وی ته وایي چې مړی ته عذاب کیږي، هغې یو کوپړی راوړی وي دې ته خو عذاب نه کیږي. زموږ پیغمبر ډېر هوښیار او ورشئ 2 کاڼي راوړئ. کاڼي راوړه، نبي علیه السلام د یو بل نه ووالو، هغې سپرغۍ وکړې. وی ګورئ دا کاڼي په ظاهره باندې یخ کاري، څوک نه و چې په دې کې دننه اور شته، لیکن چې کله ټکراو شو اور ترې راووتو. دغه شانتې تا ته به په دې کوپړۍ کې عذاب نه ښکاري، لیکن دې ته عذاب کیږي. ټیک شو، دا مې تاسې په دې عقیده پسې خبره وکړه. زموږ عقیده سره روح تم عذاب دے، جسم تم دے. روح تم غذا و نعمت دے، جسم تم دے. د کفر خا ضرورتان می تمخ ویلو کنه چې ضرورت څه ته وایي؟ هغه مسائل ته التي يعرفها الخاصه والعامه، چې عام او خاص پیژني. نو که اجمالی طور رسول الله راوړي، که تفصیلی طور رسول الله راوړي، بداهتنی که ضرورتنی پاغي باندې ایمان لرل لازم دي. د کفر اقسام می ذکر کړي. دلته صرف اور صرف مذاهب درته ذکر کوم. نمبر 1 یو فرقه ده، مونږ الحمدلله جماعت یو، فرقه نیو. الاختلاف فی الحقیقت الایمان، حقیقت د ایمان کی کم اختلاف دی هغه درته ذکر کوم، لیکن په ذوقی طور باندې. ښه مونږ الحمدلله جماعت یو، چې کم سره مونږ ته فرقه وای دا هغه ته هندو ویم، هندو. او دا د بعضې خلک یو ټرینډینګ شروع کړل. خو الحمدلله جسم نرم، باډي نشته، مال نشته، دولت نشته، خوب نشته، لیکن بیا هم ورته غلی کېږو. نو او موږ صفا غواړو، شهد غواړو، شهد. فصالت اودیة بقدرها فاحتمل السیل زبد الرابیه. ابور بور بلاړ شي انشاءالله، دا ګند به ختم شي، صفا شافي اوبه به پاتې شي. من غشنا فلیس مني. زمونږ نه دې نه غواړي الیاس ګمن صاحب لیکي که نه، زمونږ نه مه غواړه، موږ نه دوستانه مه غواړه چې کله د هغه سم تینها کې دلته هم تینها زه چلو جها چلنا یوا چل. نو دا فرقې دي. الحمدلله موږ اهل سنت والجماعت احناف دیوبند فرقه د سره نه منو، نه په خپله باندې یو. دیوبند زمونږه میشن دی، حنفیت زمونږه مذهب دی، مسلک زمونږه اهل سنت والجماعت دی، جماعت زمونږه فرقه نه ده. دا یو فرقه د مرجیه ورته وي، مرجیه. ارجا یرجی ارجا نه ده، معنی د تاخیر کول. ښه دیو د اعمال ډېر وروسته پرېښودي، دې وجې نه ورته دا مرجیه وایي. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه تم پیرانی فیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه په غنیت الطالبین کې مرجیه ویل، خو هغې نه امام ابو حنیفه مراد نه دی، لہذا وابیان په دې مه خفه کېږي. و امام ابو حنیفه رحمت الله علیه اعمال د ایمان جز نه مني، نو هغه موی مرجیه دی. وصیات ساته امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی اعمال د ایمان مکملات دی، متممات نه دی. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه صرف د جزئیت نفی کړه، د تمام اطلاق کیږي د شی د اجزای اصلیه په اعتبار سره. د تمام اطلاق کیږي د شی د اجزای اصلیه په اعتبار سره، یعنی د یو شی اجزای اصلیه پوره شي نو هغه شی ست تام وي، تام. نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی اعمال د ایمان مکملات دی، متممات نه دی. یعنی د یو شی اجزای اصلی پوره شي نو هغه شی ست تام وي، او چرته چې د شی اوصاف خارجه او صفات خارجه مکمل شي نو هلته کمال استعمالیږي.
زه بیا وایم ایها البخاري، امام بخاري چې څنګه رات کړلی په امام ابو حنیفه، یا وایم ایها المشکاتی، ای مشکات والا ته مو اوره. کوم صحابي چې اخیر پورې ژوندی و د هغه ایمان خو زاید شو، زیات شو، خو کوم صحابي چې مخکې وفات شوی دی هغه ناقص الایمان نعوذ بالله تللی. نو زمونږ جواب خو شته. مولانا شیخ امین الله علی حدیث مولایی هغه په خپل کتاب کې خپله وایي چې یاره د احنافو څه په عقلي دلایلو باندې نه کېږي. احناف چې کله دلایل شروع کړي دي څه نه کېږي. وایه زمونږ جواب دا دی چې ایمان کامل دی، موږ د اول نه ایمان ته ناقص نه وایو. ایمان کامل دی، موږ د سره ایمان ته ناقص نه وایو، ځکه زمونږ په نیز چې دا کومه اضافه کېږي دا په ایمان کې نه بلکې په منبیه کې کېږي. دا اضافه چې کېږي دا په منبیه کې هغه وخت کې کېده. اوس خو وهم نه راځي. نو اوس وخت کې خدا مسله بالکل څنګه چې امام غزالی وایي دا یو مسله ده که څوک زیادت مني او که نقص پرېږدی وي. اوس دلته یو خبره درته کوم، زمونږ د غیر مقلدینو په نیز باندې ایمان د معقولې د کیف نه دی، ځکه دلته خو زمونږ اختلاف اکثر د دې څه دی. نو ګورئ غیر مقلدینو نه سوال دی چې ایمان د معقولې د کیف نه دی، او معقوله د کیف بسیط، او په بسیط کې ترکیب نه، بسیط کې ترکیب نه. اسې داسې وایي موږ مؤمنان یو که نه، او قرآن او حدیث مومن بیهی دی. کله چې نبی علیه السلام 15 احکام نازل شو، 42 دغه شان نازلېدل په دې طریقه باندې. احکام زیاتېږي مومن بیهی، مومن اقه دی، حذیفه مومن دقه حذیفه دی، عباد مومن دقه عباد دی. زیاتېږي خو احکام او احکام مومن بیهی دی، ایمان برقرار دی په خپل ځای باندې دی. ښه راځو خپلې مسلې ته، ډېر به نه ځي ځکه دلته مولوي صاحب هم لګیا شو او زما د کلاس په ټیم کې دای عجیبه فهم قرآن کې الله دې ورته هدایت وکړي. دویم مذهب دی ان الایمان عبارة عن اقرار باللسان وتصدیق بالجنان وعمل بالارکان. ایمان وی مرکب دی د دې درې امورونه، اقرار باللسان، تصدیق بالجنان، عمل بالارکان. دا درې شیزونه یو منفی شي نو ایمان ختم شو، که یو هم تی لري شي ایمان ختم شو. دا د معتزله او د خوارجو مذهب دی. دې دواړو کې بیا لږ اختلاف دی. معتزله وایي چې تصدیق بالجنان، هغه وایي چې تصدیق بالجنانی او عمل بالارکان نشتا، نو په کفر کې داخل نه دی. تصدیق بالجنان دی، عمل بالارکان نشتا، نو په کفر کې دا انسان داخل نه دی. د کفر او د ایمان په درمیان کې د دې وجې نه دي ته معتزله چې پارشسیز کې اتزر منستزي. خوارج څه وایي؟ اذا خرج عن الایمان دخل فی الکفر. کله چې د ایمان نه وته نو په کفر کې ډایرکټ داخلي کېږي، خو کار دی. ټیک، نو دا د دې دوانو مذهب شو، فرق مې درته ذکر کړ. دریم مذهب ایمان د تصدیق قلبی نوم دی. اعمال صالحه د ایمان د فار مکملات دي، مزینات دي، لیکن اجزای اصلیه نه دي، اجزای اصلیه نه دي. محدثین او ائمه ثلاثه هغه هم ایمان ته سوی مرکب وي. د خوارج او معتزله په شانتي ورته نه وي ښا، هغه وایي د ایمان اجزا شته، لیکن د ایمان کامل یا د ایمان معلی اجزا شته. د ایمان کامل اجزا وایي شته. او نفس ایمان او ایمان منجی، چې کوم ایمان نفس ایمان دی او ایمان منجی چې نجات ورکوونکی ایمان دی، اجزای نشته. نفس ایمان د تصدیق قلبی نوم دی. هغه وایي چې نتیجه دا شوه، هغه چې دا څه وایي اخیره کې نتیجه دا شوه کوم څه چې امام ابو حنیفه وایي، کوم څه چې امام ابو حنیفه وایي د ایمان کامل او ایمان مولی اجزا شته.
لیکن نفس ایمان د تصدیق قلبی نوم دی. په حقیقت کې امام ابو حنیفه ائمه ثلاثه مالک احمد شافعی رحمهم الله او د محدثینو د امام ابو حنیفه اختلاف په اصل کې نشته، نزاع لفظي ده، نزاع لفظي ده. امام مالک نوم یاد کې واقعا په سرایا ده. امام مالک رحمت الله علیه مدینه منوره کې فتوا ورکړه طلاق المکره لا شی، طلاقی په زور چې د چانه طلاق واغست چې ښځې له طلاق ورکړي، امام مالک وایي هېڅ شی نه کېږي، نه یې منم. حالانکې د احناف په نس کېږي. امام مالک په باره کې راځي هر سهار به نوی سوټ اغوسته، نوي جوړه به اغوسته، شاګردانو ته به سبق ته راووت. امام مالک رحمه الله یو وخت د سراغه چې کله دا فتوا ورکړه د مدینې گورنر صاحب ورته وایي ستا فتوا غلطه ده، ټیک نه ده، واپس یې واخله. امام مالک وی نه عالم آس باندې کېنولی او ګرځاوه واجب. سی فرمایل امام مالک انا مالک ابن انس، زه مالک بن انس یم، څوک مې چې پیژني نو زه مالک یم، او څوک مې چې نه پیژني هغه مې دې وپیژني چې زه امام مالک یم. ما دا فتوا ورکړله طلاق المکره لا شی، طلاق مکره دا نه واقع کېږي. دا څوک وایي؟ حضرت امام مالک رحمت الله تعالی علیه داسې مضبوط په دین باندې. سعد الدین تفتزانی رحمت الله، تاسو په علم کې ټول وخت داغه کتابونه وی کنه. علامه سعد الدین تفتزانی رحمت الله علیه تیمور لنګ راغوښته او د خپل خراب ولنګ به ورته وای نو د سیده غزولې نشکله مخې لراغه د کیناستو نو هغه خو خپل خراب و د تیمور بادشاہ نو هغه غزولې د مخې د کیناست د ورته دوانه خپور وغزول. تیمور واچا ورته وای سیب زما خو خپل خراب د زما زوریم ځکه می غزول استاد کم ترې په وجه نه چې ته زمانہ کم. حضرت سعد الدین تفتزانی رحمت الله علیه ورته فرمایل ستا مجبوری معذوری ده چې ته معذوری، زما مجبوری دار چې غیرت مند یم. ټول مولیان داسې شنو واجی وه سبب حاجی. یو بل مذهب دی د کرامیه، دی وی ایمان صرف د اقرار باللسان نوم دی، په دې شرط سره چې په زړه کې به د انکار نه وي. دا کرامیه چې دی دا کافر نه دی. موږ د نورو تم داسې کافر نه وایي، دا رامیانم رامیتوب کوي، د نه زګین نه استدلالات کوي. زما سه یو کاپي د کارامون دی چې په هغې کې ما د دوی بعضې دغه لیکل نشته یاره دې کې نه داسې به یې ووایم. یو فرقه جبریه ده، جبریه دا د جبر نه وتل. دی وای انسان چې دی دا مجبوری محض دی. یو عقیده ده، عقیده د تقدیر کې دی علو وکړه او دی ویل وما تشاءون الا ان یشاء الله، تاسو چې غواړئ دا نه کېږي مګر هغه الله چې وغواړي هغه به کېږي. دی پکې علو وکړه. د انسان اختیار بالکل نشته. دی د الله دپاره د الله د دیدار نم منکر او د قرآن نه به استدلال کو لا تدرکه الابصار وهو یدرک الابصار. د دې جبریه په مقابله کې قدریه فرقه، قدریه به وی چې انسان بالکل خود مختار دی، د الله پاک د ارادې دخل په دې کې نشته په انسان کې. دی بالکل د تقدیر نه منکر. دا د فرقې مخکې تیرې شوي دي صاحب. زه هم که زه په دې بحثونو کې لاړم نو ټیم به نه ډېر والم واسې به مو وچېړم. بهرحال کرامیه او ته کافر نه وایي زمونږ علما، د نورو ته هم داسې په قطعي طور نه وایي، ګمراه ضلالت او دا بعضې خو پکې دي، بعضې نه بلکې زیات بس پرېږدئ. په دې به بحث جدا بحث کول غواړي. زمونږ زیات علما وایي چې کرامیه دا کافر نه دي او منافق کافر دی. کرامیه کافر نه دی، منافق کافر دی. ان تستغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة لن يغفر الله لهم. کسل او یاز
70 مرة او یا ځل په جنازې وکي پیغمبر ته منافق بیا هم نه بخم. دا ورته الله وایي. کرامیا وایي چې په ژبه به اقرار وي په زړه کې به انکار نه وي. دا څه شی دا بشرط لا شی دی. او منافق صاحب چې دا په ژبه باندې اقرار کوي په زړه کې انکار کوي نو دا مشروط بشرط لا شی دی. مشروط بشرط لا شی. بهرحال دومره باز زم په دې کې بس بخاری رحمت الله علیه دا غیو هغه خبرې بم درته ان شاء الله العزیز را نقل کوم. خو یو پیر درته بیا دا زوتوم چې دا مسله بیا هم یاد کړئ. الایمان یزيد و ينقص ام لا؟ ایمان زیاتیږي او کمیږي کنه. محدثین او فقهای الثلاثه بشمول امام بخاری رحمت الله علیه فرمایي الایمان یزيد و ينقص. نو زه خبره کوم په یزيد باندې چې ایمان زیاتیږي. زه په دې باندې خو ظاهري روایت شته دي چې کومه معنا لري او په ينقص باندې ظاهري روایت چې ده هغه په ينقص باندې روایت نشته. یو روایت صرف ابو داود شریف کې راځي هغه ضعیف دی. امام بخاری ول نه راغست. احناف سو لا يزيد ولا ينقص نه زیاتیږي نه کمیږي. دا چې اول نه یاد چې بار بار بیا دا تفصيلات په دینه کوم. احناف سو لا يزيد ولا ينقص نه زیاتیږي نه کمیږي بل ثمرات الایمان تزيد ثمرات د ایمان زیاتیږي وتنقص کمیږي. ثمرات د ایمان زیاتیږي کمیږي مقتضیات الایمان تزيد وتنقص. دا مې ډیر خولي په تفصیل ستاول نه ویلي او دا ځکه چې په دې وخت کې ذهن ته واچوي شرح کتو ته ماجت نه. متعلقات الایمان تزيد وتنقص ایمان متعلقات دا زیاتیږي او کمیږي لیکن متعلقات لرا مقتضیات لرا ثمرات لرا عین ایمان نه دی ګرځول پکار. مخکې خبره ذکر کا او کم چې ایمان ته مرکب هغه وي تزيد وتنقص. ثمرات الایمان تزيد وتنقص هغه وي اخا کم چې ایمان ته سوی مرکب وي هغه د تزيد وتنقص قائل دي. کم چې ورته مرکب نه وي هغه د يزيد وينقص قائل نه دي. ما درته ویل چې امام غزالی وی دا یو مستقل مسله ده. حضرت امام غزالی رحمت الله علیه وی دا یو مستقل مسله ده. که څوک درته يزيد وينقص وي ایمان ذاتیږي کمیږي او کنه دا هیڅ فرق نه کوي. خو بل مسله د کتاب په ابتدا کې راځي ما الفرق بين الايمان والاسلام یا ما الفرق بين الاسلام والايمان. بین 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 لفظ باندې دې باندې لګ باشتا لیکن دا زبر د حدیث مبارک کې اول چې کله راشي دې کې ذکر کوم بیا. بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذا طلع علينا رجل شديد الثياب شديد السواد الشعر لا يرى عليه آثر السفر ولا يعرف منا أحد. دو زرا غلال تبي بیا ذکر. نو ما الفرق بين الاسلام والايمان؟ سفرق دے په مابین د اسلام او د ایمان کې. بین ظرف مکان. جمهور محدثین او فقها وی چې اسلام او ایمان دا یو شی دی. مخکې هم ذکر کړل کل مسلم مؤمن وکل مؤمن مسلم. نو دوی د تساوی قائل دي چې د دې اسلام او د ایمان په مابین کې نسبت د تساوی دي. دویم ایمان اعم مطلق دی اسلام اخص مطلق دی. ایمان اعم مطلق مطلب دار چې دا صرف د اعتقادیات نوم دی عقاید نوم دی الا الذين امنوا. دا صرف د اعتقادیات نوم دی احکامی او کني برخلاف د اسلام چې اسلام د اعتقادیات سره احکام امي او بل ورځ می پتا. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا. اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان. التمتا ذکر کړو چې موږ واس په اسلام باندې صحیح شه. د اسلام دویم مذهب دریم
کوم چې زمونږ د احناف هم دی چې د اسلام او د ایمان په مابین کې عموم خصوص من وجهین صفت دی. اداسی ګورئ هر یو عام هم دی، اسلام هم عام دی، ایمان هم عام دی، او هر یو خاص هم دی. اسلام عام طور چې دی دا انقیادی ظاهری ته وایي، او ایمان چې دی عام طور سره د انقیادی باطنی ته وایي. څلورم مذهب دا دی ان الایمان یطلق علی الاسلام والاسلام یطلق علی الایمان، چې د ایمان اطلاق په اسلام کیږي او د اسلام اطلاق په ایمان کیږي. ومن الاعراب من يؤمن بالله واليوم الاخر. پنځم مذهب اذا اجتمع افترق واذا افترق اجتمع، چې کله یو ځای نو جدا وي، یعنی چې کله اسلام او ایمان یو ځای راشي د ایمان معنی به انقیادی باطنی او د اسلام معنی به انقیادی ظاهری باندې کولای شي، او که جدا جدا راشي نو بیا به یو شی به دوانو نه به مراد یو شي. لکه څوک وایي زه ویم عباد الرحمن مومن دی مسلم هم شو. زمونږ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دلایل من ذکر کوو. الایمان تصدیق قلبی یقول بافواههم ولم تؤمن قلوبهم. قرآن کې الله زوینه مومنان ندي او په خلو باندې لګیا دي منافق. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. القرآن کې راځي قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. څلورم ایمان او عمل دا جدا جدا. الذين يؤمنون بالغيب سیب لګیا ده بس ډیر قابلی منګ نه پریدي پی باندې وای پی دا پیجنی فی خو اضافتی فی او فی مضاف الیه نه مخکې مضاف الیه نه مخکې مقدر چې کله مضاف الیه مضاف د فار ظرف لکه صلاة الليل اضافت د من او من مضاف الیه. دا سوالونه به طبيعه حل کوم سه سپرید بس په دې ځکه باندې بس کو دا سړی ډیر جذبه کړي زمون کلاس ته موږ نه پری. صلی الله علی محمد.